بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کتونکو. کاشف عارف یم د فیکټ چیک لړۍ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. زموږ د فیکټ چیک لړۍ مقصد هم دا دی چې کوم فیک خبرونه په سوشل میډیا باندې وایرل وي نو موږ د هغې حقیقت تاسو ته درښکاره کړو. نن هم دغه شان یو خبر وایرل شوی دی په سوشل میډیا باندې. که موږ فیسبوک وګورو، موږ ټویټر وګورو، موږ دغه شان نور سوشل میډیا سایټس وګورو نو په هغې باندې یو خبر وایرل شوی دی چې کوم د معروف مذهبي او دیني سکالر دی ډاکټر ذاکر نایک د هغه د مرګ خبر وایرل شوی دی چې ډاکټر ذاکر نایک وفات شو. نو دا خبر په مکمله توګه باندې فیک دی. د خبر حقیقت څه دی او په دغه سوشل میډیا پوسټونو کې دعوه څه کیږي؟ په سوشل میډیا پوسټونو کې دا دعوه کیږي چې ډاکټر ذاکر نایک په ملیشیا کې په حق ورسېدو. نو دغه خبرونه موږ د دې فیکټ چیک وکړو. په دغه خبرونو کې چې کوم دی د ټولو نه اول که موږ وګورو نو ډاکټر ذاکر نایک هغه مذهبي سکالر دی کوم چې موږ وګورو د ټولو نه زیات مشهور شوی په دې دی چې هغه کم دغه کوي تقریبونه کوي په هغې کې زیاتره کسان هغه مسلمانان کړي دي او هغه په مختلفو ژبو باندې د هغه عبور حاصل دی او په مختلفو مذهبونو کې د هغه سټډي یو ډېره ژوره سټډي ده. 58 کلنه ډاکټر ذاکر نایک چې کوم دی هغه په انډیا کې پیدا شوی دی. بیا وروستو د پابندۍ وروستو د هغه په انډیا کې د هغه چینل بند کړی شو. د هغې وروستو هغه ملیشیا کې اوس اوسیږي. نو که موږ وګورو په سوشل میډیا باندې د هغه د مرګ خبرونه وایرل شوي دي. موږ چې د دې په اړه فیکټ چیک وکړو نو موږ ته داسې هیڅ قسمه خبر میلو نه شو په آفیشل سایټس نه چې په هغې کې دا ویلی شوي چې ډاکټر ذاکر نایک چې کوم دی وفات شو. بیا موږ د دې په اړه وکتل چې د جمعیت اهل حدیث چې کوم سینیټر دی سینیټر عبدالکریم ډاکټر عبدالکریم هغه هم یو ټویټ وکړو او په هغې کې دا وویل چې ډاکټر ذاکر نایک چې کوم دی هغه په مکمله توګه باندې صحتیاب دی او په سوشل میډیا باندې چې کوم خبرونه وایرل کیږي دا په مکمله توګه باندې بې بنیاده دي. بیا دغه شان موږ د ډاکټر ذاکر نایک د یوټیوب پیج چینل وکتو، د ډاکټر ذاکر نایک د فیسبوک آفیشل پیج موږ وکتو، د ټویټر موږ وکتو. نو په هغې باندې هم د هغه تازه چې کوم اکټیویټیز وي هغه ورکولی کیږي او لایو یا پوسټونه پې کیږي. نو د دغه خبرونو نه دا اندازه کیږي چې ډاکټر ذاکر نایک په مکمله توګه باندې صحتیاب دی او ژوندی دی. که موږ وګورو پاکستاني میډیا انټرنیشنل میډیا یا پاکستاني میډیا هغوی هم د دغه خبرونو تردید کړی دی او د ډاکټر ذاکر نایک مرګ چې کوم دی هغه یې فیک ګرځولی چې په سوشل میډیا باندې کوم د ډاکټر ذاکر نایک مرګ ورکولی کیږي دا په مکمله توګه باندې بې بنیاده دی او هغه جوړ دی. نو موږ دې نتیجې ته راورسېدو د فیکټ چیک وروستو چې کوم په سوشل میډیا باندې دغه خبرونه وایرل کیږي دا په مکمله توګه باندې بې بنیاده دي او دې سره یو بد اثر خورېږي چې کوم د ډاکټر ذاکر نایک مینوال وي هغوی پریشانۍ سره مخ کیږي او په کروڑونو مینوال دي د هغه په مختلفو ملکونو کې مسلمانان یا په نورو مذهبونو کې هم هغه مینوال لري. نو هغه چې کوم دی یو پریشانۍ سره مخ شوي وو د دغه خبرونو سره یا د دغه پوسټونو سره یو پریشانۍ سره مخ شوي وو. نو یقینا تاسو ته به اندازه شوي وي چې دغه خبرونه په مکمله توګه باندې بې بنیاده دي او ډاکټر ذاکر نایک صحتیاب دی او ژوندی دی. مننه.